خو مخکې دغه ویلو چې منګه به دا د جومات دپاره دا ځای واخلو او زمونږ دا جومات به لږ فراخه شي نو موږ ته د وړو سخت تکلیف دا وي چې واړه ډیر وي او منځګزار هم وي نو هغه واړه هم پکې چې کښېني بیا د منځګزار ځای نه وي یا دغه شانتې د جمعې دا منځ دا کسان هم ډیر شي نو بیا موږ سره ځای نه وي نو موږ مخکې هم دا ویلو چې د دې دپاره به دا واخلو د جومات کې به شامل کو نو کم واړه چې سبق ل راځي هغه دپاره په دغلته یو بیل ځای جوړ کو او دا جومات به هم پراخه شي بیا تاسو ته پته ده په جمع کې د ماښام د مونځ زمونږ ډېر تکلیف وي ځکه چې جمع زیاته شي او زمونږ حال ورکوټی دی او یخني وي نو دلته هم پکې کسان اکثر نه راځي نو د دغې دپاره موږ مخکې ویلو چې دا ځای به واخلو د جومات کې به یې شامل کړو او چونکې زمونږ کلیوال اکثر غریبانان دي د چا دومره وس هم نه کي بار بار منګه دا ویلو چې دې کې به دا شامل شي او دا جومات په زمونږ لږ صفا بیا پروت وي ځکه اکثر واړه راځي نو هغه خو هم ذهن یې کار نه کوي ځان سره د چپسو ګوتې راوړي څه راوړي اکثر یې د درو د لاندې ایښودي وي نو چې دغه شانتې ځای جوړ شي چې د ماشومانو دپاره ځان له ځای وي نو جومات به صفا پروت او بل دغه هغه کم عقله دي د جومات د صفایي ورسره دومره اهتمام هم نه وي نو د جومات په صفا پروت نو اوس هم موږ دغه وایو چې دغه ځای موږ سره پروت دی لاول خو موږ هغوی ته ویلی نه چې چا دی چې خرڅی یې وکړو خو بیا موږ دا وایو چې هغوی ته موږ زاري محنت وکړو خو چې د دې پیسې برابر شي نو دا تقریبا 10 مرلې ځای دی او کم از کم دلته په دې ځای کې مرلا نن سبا په دغه 2 لکه باندې به ما ته خو د دې ځایونو دونه پته نه لګي اکثر تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ نو که څوک داسې وي چې وایي زه پکې ځای اغستی شمه مرله پکې اغستی شمه نیمه مرله پکې اغستی شمه یا یو پټ 2 پکې اغستی شم هم هغه دې کې خپله حصه اغستی شي یو ملګري راته ویلي مو وایي کله هم چې تاسو دا ځای اغستو نو یو مرله به دله پکې زه واخلم نو یو مرله خو به هغه واخلي خو دا 9 مرلې بیا هم پاتې کېږي نو که څوک داسې وي چې هغوی وایي چې موږ د خپلو مردگانو پس خیرات کو یا دغه شانتې ځان پورې خیرات کو نو بهترین خیرات دا دی چې دغه جوماتونه موږ جوړ کو رسول الله مبارک بیان فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې جومات جوړ کو الله رب ذوالجلال به ورله په جنت کې کور جوړ کړي نو دومره لوی ضمانت دا رسول الله مبارک حدیث ته رسول الله مبارک ضمانت اغسته چې چا جومات جوړ کو الله رب ذوالجلال به ورله دغه په جنت کې کور جوړ کړي نو ما خو تاسو ته وویل چې دغه یو خو به د دغه ډیرانونو نه په امن کې شو بس د جومات ځای به شي نو بیا به ورته څوک ډیران وغیره نه راوړي او دغه ګندګي به هم ختمه شي نو که څوک داسې وي چې هغه وایي زه مرله اغستی شمه نیمه مرله اغستی شمه یا یو مسله اغستی شم چې تقریبا 6 فوټه یو مسله راځي نو د هغې تقریبا دغه 2000 روپۍ د یو مسلې راځي که څوک دا اغستی شي هغه د موږ سره میلو شي یا که اوس ویلی شي اوس هم دغه شي بل زمونږ دا میډیا باندې امداد دغه دی نو که څوک د بار نه موږ سره امداد کوي جوماتونه دا د تمامو مسلمانانو دي داسې نه ده چې دا یوازې زمونږ د دې کلي دی نه جومات دا وقف دی او دا د تمامو مسلمانانو وي نو که څوک داسې وي بار وي او زما دا خبره اوري د دې میډیا په ذریعه باندې نو هغوی ته هم زما دا درخواست دی چې په دغه کې موږ سره امداد وکړي باقاعده زما خو اکاونټ نشته خو دغه نمبر مې شته په دغې د را سره رابطه وکړي 0315 09 66 28 دا مې زونګ نمبر دی او دغه 0395 11 024 دا مې جیز نمبر دی په دغه دوانو نمبرو ما سره رابطه کولی شي دغه د میډیا په ذریعه باندې موږ سره څوک امداد کوي هم دغه موږ ته سخت تکلیف دی د دې ځای نه یو خو پکې ډیرانونه دي دویم دا چې دلته جمع ولاړې دغلته ماشومان راشي څوک پکې کرکټ کوي څوک بادیوي الوزي د هغې نه هم راته سخت تکلیف نو د دغې تکلیفونو نه به هم خلاص شو او بل دا ده چې چا په جومات کې هر څنګه امداد وکړو الله رب ذوالجلال به ورله په جنت کې کور جوړ کړي نو که څوک دا وایي چې زه ځان له په جنت کې کور جوړول غواړم ښه بهترینه موقع ده ګوره یو ځای کې بل ځای کې خلکو دغه
بچی راوخلی وي ولاړ وي جومات دپاره چنده د جومات پته هم نه لګي نو دا د په خپل سترګو تاسو یې نه دغه ځای موږ سره دی یا که څوک د باري هغه هم د راشي په خپله د دغه ځای وویني موږ درته خبرې هم نه د جومات دپاره دې واخلي موږ دا هم نه وایو چې موږ د پیسې راکړي نو موږ به خبره وکړو موږ درته خبرې هم نه د جومات دپاره دې واخلي هم بهتره ده نو ستاسو په خدمت کې دغه درخواست دی چې موږ سره په دغه کې بھرپور امداد وکړي ما کله دا خبره کوله دې نه مخکې ما وی چېر دا خو لوی ځای دی او زمونږ کلي والام غریبانان دي خو توکل مې په الله باندې وکړو زما خبره وه ما وکړله توفیق په موږ له الله پاک راکړي وما توفیق الا بالله علیه توکلت وهو رب العرش العظیم هغه د رب عرش عظیم مالک دی نو زما په ذهن کې مخکې نه راغلل خو ما وی دومره اعتقاد ولې کمزورې کې چې په الله باندې اعتقاد وساته په خلکو باندې مه ساته صرف او صرف زما خبره کول دي نور زما د مخکې نه دا اعتقاد چې یاره دا خو خلک کمزوري دي او دا به برابرېږي څنګه خو بیا مې ووی چې نه دا هر څه الله پاک کوي هر څه الله پاک کوي توفیق ورکوونکی ذات الله رب ذوالجلال دی نو د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې د دغه ځای توفیق موږ ټولو له راکړي او دا موږ په دې جومات کې شامل کړو. واخر دعوانا